انسان چې مړ شي نو بس دی نه پس دی دروغ وینا بیا نشي کولی، غلط بیاني نشي کولی، بس چې څه حقیقت یا په خپلې باندې خپله د الله نافرمانی کړي او د نبی د سنت خلاف ورزي کړي او د اسلام د احکاماتو نه هټ کر زندگی تیر کړي، د شریعت او د اسلام خلاف ژوند تیر کړي او هر سوال په جواب کې بیا وایي هاي هاي لا ادري ما تاسو پته نشي. نو دا قبر ورته بیا وایي چې ستاره تل د نامبارک بد دی وکړل چې راغلی زما په مخ باندې چې څوک ګرځېدل په هغه ټولو کې ته زما زیات بدې شو، تا سره مې بغض اوس چې راغلی نو اوس به زما سلوک هم نو دا قبر به بلکل راتنګ شي داسې. نبی علیه الصلاة والسلام دا ګوتې په یو بل کې ورکړې داسې دا پختۍ وایي داسې یو بل کې نه وروسته یو کم سل اژدهاګانې په ده باندې مقرر شي په هغې کې چې یو د دنیا کې په ځمکه باندې ساه والي تر قیامته پورې په دې ځمکه باندې زرغونه ونه شي شینکۍ به راونه خېږي، دومره خطرناک ځای او یو ټک چې وله ورکړي او یا لاس هم په ځمکه کې لاندې لاړ شي او دا به ورته وایي چې د سهار مونځ دې نه و کړی نو سهار مونځ نه کولو په وجه باندې تر ماسپښینه پورې به دې وهه او ماسپښین مونځ دې نه کړی تر مازدیګره پورې داسې تر قیامته پورې به د سره دا سلسله بیا جاري. نو نبي علیه السلام بیا فرمایي چې او حفر من حفر النیران دا د دوزخ د کندو نه یو کند هم ده، څنګه جهنم کې به بیا څوک جهنم ته لاړ شي الله دې موږ وساتي نو دته به قسمه قسم عذابونه میلاوي. نو دا قبر او د جهنم د کندو نه یو کند دی، دا د جهنم د عذاب نمونه ورته دته په دې قبر زندگی چې شروع شو نو بس د جهنم د سزاګانو نمونه ورته په دې قبر کې ورته مکمل سزا ده، قبر عذاب الله دې موږ